په امتحان کې د کامیابۍ لپاره ډیره زیاته ناشنا او عجیبه وظیفه ده. دغه رنګې د امډیکیټ چې کوم امتحان در روان دی هغې دپاره څومره کار کول دي هغې باره کې یو څو خبرې. دغه رنګې دګې د کامیابۍ لپاره کومه وظیفه ده بهترین اعلی وظیفه ده. دا وظیفه چې کله مونږ وکړو الله پاک به مونږ ته د پیپرې اسانه کړي او دغه رنګې د هغې تیاری چې کوم دی دا به الله پاک مونږ ته آسان کړي او په امتحان کې نمایه پوزیشن لپاره بهترین اعلی پوزیشن لپاره دا وظیفه ډیره زیاته کارآمد او ډیره زیاته پاورفل ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مشکلات حل کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي. که مونږ باندې دنیا کې څه امتحان وي که مونږ باندې په آخرت کې څه امتحان وي الله پاک دې مونږ او تاسو ټول په دې ټولو امتحانونو کې دا پاس کړي. یاد ساتئ چې کله امتحان راشي نو څومره چې هلکان وي یا څومره جینکۍ وي د هغوی په ذهن کې دا یو سوچ وي چې دا امتحان تیر شي او الله پاک دې په خیر باندې تیر کړي. نو کله به زه د اول سر نه شروع کوم او کتابونه به یادوم او پیپر ته به کار کوم. دا سوچ زمونږ کله وي چې کله مونږ امتحان ګاه ته وردن نشو او کله مونږ پیپر شروع کوو مونږ کار نه کړی. نو دا سوال د هر چا په ذهن کې وي. هر سړی ځان سره عهد وکړي چې زه به کاله ډېر زیات ډېر کار کوم. چې کله کال راشي او بیا کلاسز دا شروع شي او د سیشن آغاز دا وشي بیا وایي چې سبا نه به کار شروع کړم د بل سبا نه به کار شروع کړم چې بل سبا راشي بیا یې وایي چې ورپسې به بل سبا نه کار شروع کړم تر دې پورې چې بیا دغه سیشن دا کلوز شي او دغه کال دا تیر شي بیا د کارونه کوي بیا چې کله پیپر ورته کښېني بیا د ډېر زیات خفه وي. نو داسې کول نه دي پکار. موږ له هر یو کار په خپل ټایم باندې پکار دی. موږ ته پته لګي چې اوس امتحان در روان دی د هغې دپاره تیاری دی. اوس امډیکیټ امتحان دی د هغې دپاره چې څومره بکس دا کتل وي نو اوس نه موږ ته معلومات دا پکار وي چې کم کم بک هغې دپاره دا کتل پکار وي. PSC لیول باندې کتل پکار وي. دغه رنګې مخکې چې څومره لیول دی په هغې باندې کتل پکار وي. لومبی معلومات کول پکار چې کم کم بکونو کې به زمونږ د امډیکیټ امتحان وي. چې کله موږ ته پته ولګېدله نو دغه بکس د حلق بیضانه والي او امتحان دپاره بیا تیاری شروع کړي هټ ډېر. چې کله امتحان دپاره تیاری کوي نو په دغه ټایم کې یو وظیفه کوي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الله پاک به ذهن کولاوي الله پاک به ذهن کولاوي چې سم یادوي دا به انشاءالله عزیز یادوي. او کله چې د امتحان ټایم راشي او د کور نه وځي د آیت دی وپیري وي فإن حسبک الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. دا دی وپیري وي ان شاء الله پرچې به د ډېر زیاتې آسان وي او کامیابي به د مقدر وي. امتحان کې د هر پوزیشن اخیستلو دپاره دا وظیفه دی وکړي. کله چې ورداخل شي کمرې ته نو په دغه ټایم کې دی په آرام باندې کښېني اطمینان باندې کښېني او وپیري دی یا علیم ووایي یا علیم یا علیم یا علیم. د دې فایده دا وي چې په تا باندې کوم ګبراهټ دی هغه به الله پاک لر کړي او دغه رنګې چې څومره تا څه کتلي دي دا به الله پاک تا ته در یاد کړي. بیا ورپسې چې کله موږ او تاسو ته پیپر میلاو شي او پیپر موږ راوالو نو موږ به داخله سکوله وکړو. د مټې نه به شروع کړو کاف ها یا غین صاد. لومبی مټۍ ګوته کاف بیا ورپسې ګوته مسواکۍ ګوته ها بیا ورپسې یا غین صاد. نو په دې ترتیب باندې به موږ کاف ها یا غین صاد ووایو. نو بیا به الټه ووایو د قچۍ ګوتې له طرفه صاد غین یا ها کاف وپیره به دا ووایو.
نو پیره ودا سی وایو کاف ها یا عین صاد په دغه ته باندې او دا غرنګو پیره به الټه وایو صاد عین یا ها کاف دا بو بیا به پسې وایو چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین و پیره ودا وایو ان شاء الله العزیز په دې ترتیب باندې په دې لیول باندې موږ دا وظیفه کو او الله پاک په ذات باندې کامل یقین کو او کار مو سره کو ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ استاد مهنت دا ځای کینو کوشش وکي وظیفه په خپل مو کوي او دا کلیپ مخکې شیر کړئ چې مخکې خلکو ته لږ پته ولګي او دا وظیفه حل کوي او د امتحان تیاری هم آسان شي او دغه رنګ امتحان گاه ته جوړ شي الته کې ناستنه مو آسان شي او دغه رنګ پیپر حل کول مو آسان شي او کل مزیدار اعلی نمبر دا په انډیکیټ کې والی ان شاء الله العزیز دعاګانې مراته کوي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته